ډېر که زړه چودونو او ګران کارو یاره ومې کړه، تا ته په لمبو کې انتظار و یاره ومې کړه. وخت چې خاموشي له ما غوښته نو زه به چپ ومه، وخت چې خاموشي له ما غوښته نو زه به چپ ومه، نن چې وخت په چغو د اظهار و یاره ومې کړه. ستا په لوري تګ د الزامونو په باران کې و، ستا په لوري تګ د الزامونو په باران کې و، فخر په قدم قدم پکارو یاره ومې کړه. زه مې د سرزورو دشمنانو د جواب نوم، ما سره نور څه خو ازارو یاره ومې کړه. تا په کاڼي ویشتې وم ما ځکه په ګلو ویشتې، تا په کاڼي ویشتې وم ما ځکه په ګلو ویشتې، ما باندې د پور د یو ګزارو یاره ومې کړه. زړه شاهد ښکلو ته سپارل څه ټوکې هم نه وي، زړه شاهد ښکلو ته سپارل څه ټوکې هم نه وي، دا په بلاګانو اعتبارو یاره ومې کړه. ډېرو ګرانو او خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو 89.4 او 96 د امن غږ نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه دغه پروګرام کوربه شاهد علي شاهد یم. زما لخوا مینه ومنئ، سلامونه، محبتونه، نیکې هیلې او احترامات. په دغه امید چې خوشحاله به یې او د ژوند په ښو صحتونو کې به یې انشاءالله. زه کوشش کوم ستاسو دپاره چې دا کم پروګرام راوړم، په دې پروګرام کې زه هر وخت ستاسو دپاره ناول او وغیره ستاسو ټلیفون کالز دغه اخلم. دا تاسو ته د ناول ویلو نه پس دا پروګرام نور حکیم صاحب تاسو ته وړاندې کوي، زموږ پروډوسر هغه دی، هغوی ته هم مننه وایم په دغه زیار چې زما اواز تر تاسو پورې در رسوي او ستاسو مینه تر ما پورې راوړي. ستاسو چې زموږ سره په کوم نمبر به خبرې کوئ نو هغه 525143 یعنې 5152 143 09 دغه زموږ د پېښور سیمه کوډ دی. او دا وخت دا خبره تاسو ته هم معلومه ده چې بالکل تاسو مونږ د فیسبوک د لارې نیغ په نیغه لیدلی شئ، کتلی شئ او اورېدلی شئ چې د هغې دپاره زمونږ درک دی سونو پښتونخوا. قدرمنو بالکل زه ستاسو دپاره مې کوم ناول شروع کړی دی د ابن پتومه سفرنامه، د هغې 7 برخې ما ویلي دي، نن به تاسو سره د هغې 8مه برخه شریکوم. خو زه کوشش کوم چې د 8مې برخې مختصرا حال تاسو ته ووایم. د شیخ همت سره په جماعت کې ناستو منځ یو که د کندیل دغه خبره کوي چې ما منځ وکړو چې خلک د جماعت نه لاړل، نو زه د هغه سره کېناستم او ما د هغه نه پوښتنې وکړې، زما ډېر تود هرکلی یې وکړ، ډېر په مینه یې ما ته په خیرالي وویې، ما ته پوښتنې وکړې او دا مې ورته وویل چې زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره حلبه دا د مسلمانانو وطن دی. ما ته یې وویل چې نه دا د مسلمانانو وطن نه دی، حلبه د کافرو وطن دی، خو دا ده چې دا یو آزاد وطن دی، په دې کې ټول مذهبونه والا خلک اوسېږي، یهودیان هم شته، مشرکان هم شته، عیسایان هم شته، مسلمانان هم شته. او ما ورته وویل چې یاره دا حلبه وطن دا د کوم دین تابعدار دي؟ ما ته وویل چې دا د یو دین تابعدار هم نه دي، دی چې دی په دین باندې کار نه لري او بس دا ټول خلک یې رایوځای کړي دي. د هغې باوجود بیا ما نورې ډېرې پوښتنې وکړې، بیا زه چې دی نو ما ته په ډېر تحقیقي جوابونه راکړي شو، ما څه تنقیدونه مو وکړه، هغه زما اصلاح ټولې خبرې ما تیر پروګرام کې کړي دي چې کوم تنقیدونه دې کړي دي، کوم تپوسونه دې کړي دي، زه مختصرا په هغې کې جوړ نه یم، هغه ما ویلي دي. به هر حال دی وایي چې ما ټولې خبرې زما نه دغه تپوس مو وکړه چې یاره ستا دلته راتلل، ما ته د ټوله کیسه وکړه د اول نه واخلې تر د اخره پورې، او بیا مې ورته وویل چې زه د خپل وطن د لرې نه تماشه کول غواړم د نورو وطنونو نه، نو کېدای شي چې زه د خپل وطن لپاره ځان سره څه یوسم. ما ته وویل چې دا دې ډېر ښه کار کړی دی، دلته نه به ته د یو نه زیاتې سودمنې تجربې یوسې. به هر حال بیا ما ته اجازت اخیسته، د ما ته وویل چې یاره نه زما نه د روټۍ نه بغیر نه شي تللی، ځان سره یې بوتلم، یو 15 منټه لار وه، یو خوشې سړک و چې دواړو طرفو ته ونې ولاړې وې او بلډینګونه و، او زه چې ورسېدم یو د ده کور ته لاړم، په 2م منزل کې د ده کور و، د ده 3 بچي و، ما ته یې هرکلې ووې او په میز نه راسره ګیر چاپېر کېناستل، یوې لور وه، 2 زامن و، ښځه وه، او په میز شرابونه هم کېښودلي شو د روټۍ نه. به هر حال دی وایي چې دغه څیزونو باندې زه حیران شوم، ځکه چې زمونږ په وطن کې اسلامي کورونه چې کوم چې زمونږ امامان و نو هغې به داسې نه و. به هر حال ما ته تپوس وکړه چې تاسو د امام ابو حنیفه صاحب اطاعت کوئ. ما ته وویل چې مونږ ته د چا د اطاعت ضرورت نشته، خو دا ده
چې مونږ که شراب هم څکو نو مونږ داسې نه څکو، دا مونږ د حالاتو کنټرول کولو دپاره څکو، مونږ خپل اعصاب په کنټرول کې ساتو، په ځان یې سورو نه. به هر حال دی وایي چې د هغه لور چې کومه وه هغې په هسپتال کې نوکري کوله او ښځه چې ده هغه په کور کې وه، خو ما ته ډېره ښه لګېده، د هغې ډېر ښه ښایست او ډېر ښکلی پیغلتوب و. او ما چې کوم نور دې نه مخکې کوم 2 وطنونه ولیدل او په هغې کې ما کومې بې حیایۍ لیدلې وې، نو د هغې نه زیاتې ازادانه طور خبرې دغه 2 زنانو په د سړو سره به کولې. به هر حال هغې ته زما په حواله باندې چې ده نو شیخ صاحب خبرې مو کړې او دی ورته ووایي چې دې توره ډال غورځول واله نه دی. هغې زما ډېره ستاینه وکړه. بیا ما نه تپوس وکړه چې په اسلامي هیوادونو کې د ښځو په حقوقو باندې د ښځو حقوق څنګه، نو ما چې د هغې خبرې وکړې د هغې متعلق د اسلامي هیوادونو، نو ډېر سخت تنقید یې وکړ ما ته چې اسلام ستاسو د لاسه مړاوی شو او برباد شو. به هر حال دی وایي چې زه چې ده نو بس د هغې نه پس بیا دې ما بله ورځ خپلې سرې ته روټۍ له راوغوښتله. زه ما د یو بل شیخ سره یې میلاو کړم او د هغه د ملاقات هغه وخت داسې و چې په هغې کې ما ډېرې خبرې وکړې، د دغه وطن په حواله مې ډېرې پوښتنې وکړې، ډېر معلومات مې واخیستله، تر دې پورې چې دغه کم وایي چې دلته 10 کاله پس الیکشن کېږي، که هغه باچا ته چا خوښ شو بیا وله ووټونه ورکړي، که نور خلک راشي، هر 10 کاله پس الیکشن اتفاقي رایې دی چې زه پرې ډېر خوشحاله شوم ما چې دا د مسلمانانو ملکونو دپاره پکار و. بیا به هر حال زه به بیا د دې کور ته تلم او د تفریحي ځایونه په دې به زه خوشحالېدم چې کله به ما ته به سکون میلاوېده نو په دې به راته میلاوېده. د ما نه تپوس وکړو چې ستا دلته نه د تللو کم کاروان چې ځي نو ته به ځې؟ ما ورته چې نه زه پاتې کېږم دلته. هغه ما ته وویل چې یاره بلکل که ته پاتې شو نو تا سره دومره پیسې دي چې تا په هغې کې څه کاروبار روان کړه نو ته به ډېره ښه شې دلته. بیا ما نه د هروسه په حواله تپوس وکړه، ما ورته چې یاره د هغې پسې ګرځېدل سراب دي، داسې د ځان دوکه ده، زه ورپسې نه ګرځم، د هغې نه زما زړه بلکل صبر شوی دی. هغه ما ته چې دا دې ښه فیصله ده. به هر حال دی وایي چې یاره هلته چې دی نو د یو بله مسله وشوه چې یاره خلکو به دا خبره کوله چې یاره د هیره د پوج سرلښکر چې دی نو هغه د هیره د باچا خلاف بغاوت خور کړی دی خو ناکامه شوی دی او دلته راغلی دی حلبه ته. نو په حلبه کې چې دی نو پناه اخیستې ده، بیا د هغې باچا د حلبه د باچا نه هغه غواړي او یا ورته چې مونږ سره مونږ له جنګ ته تیار شه مونږ سره. په هغې باندې خلکو احتجاجونه کول، چا وی چې یاره دې واپس ورکړي، چا چې وی چې دا د دې وطن اصول نه دي، چا وی چې یاره د هیره سره د جنګ اعلان وشي، او دی وی چې ما چې زه چېرته ځم نو ما پسې جنګ را منډې وهي غیر چاپېره هر طرف ته راپسې بس منډې وهي چې کوم وطن ته ځم نو جنګ را پسې دی. به هر حال دغه ټولې خبرې وشوې او دی وایي چې یاره زه به بیا ډېر زیات ما ده ته ووایي چې یاره زه بس نه ځم د دې کاروان نه زه پاتې یم. هغه ما ته وایي چې ټیک ده ښه خبره ده ځکه چې دا لارې به بندېږي، باچا د حلبه به د باچا نه چې کومه غوښتنه کوي په هغې احتجاجونه روان دي، کېدای شي چې جنګ شروع شي نو د سبا کاروان چې وځي د دې نه پس بیا نور کاروانونه نه شي وتی، د دم پته نه لګي چې دی به کېدای شي د نیمې لارې نه را واپس شي. به هر حال دا لارې به ټولې تړلې کېږي. دی وایي چې زه به بس هر طرف ته مې د جنګ خبرې اورېدې او زه به ډېر زیات خفه کېدم، زه یې متاثره کړم، ذهني طور یې دباو کړم، خو زه به ریلیکس په هغه وخت کې وم چې چېرته به د سیل سپاټې ځایونو ته تلم یا به د شیخ حماد د کورنۍ سره وم. تر دې وخته پورې ما د ناول برخه ویلې وه، مختصرا حال ما تاسو ته ووي. زه اوس تاسو سره د ناول کومه برخه ریکارډ کوم، د هغه د ابن پتومه سفرنامه 8مه برخه. دا پښتو کې چې د دې کومه ترجمه شوې ده نو دا اماین مسعود کړی ده او نجیب محفوظ دا په مصري ژبه کې لیکلی دی. نو دی وایي چې کله چې حلبه د جنګ اعلان وکړ لښکر د یورپ وطن په لور ولېږل نو زما حساب نور هم سرکش شو او د دې پرتشدد را پورته شوي طوفان نه د پناه اخیستو دپاره زه د یو غار په تلاش کې سرګردانه شوم. خلکو د جنګ خبرې کولې او د دواړو هیوادونو د هغوی د صلاحیتونو موازنه یې کوله او زه په دې سوچونو کې بوخت وم چې زه کومه لار داسې اختیار کړم چې زه په استحکام کې ماته دا قرار راشي. ما هر څه هېر کړي وو، ما سیوه د هغې مقصد نه کوم چې زما په ذهن حاوي شوی و، لکه زه چې د منډې په یوې مقابلې کې برخه اخلم یا د چا نه په تیښته ځغلم. د سامیې د کورنۍ د ما سره ملګرتیا پالل
او د هغې اخلاص او مینه زما سره د یو سیلګري پیژنګلي په تور چې د هغه د یو سیلګري په حیث چې زما ژوند د کړاو او د مشکلاتو نه ډک و. په دې غرض هغې ما سره خپله همدردي څرګندوله. ما ته دا اندازه لګېدله چې هغې ما سره کومه مینه او اخلاص و او ما له یې حوصله راکوله. او زما سوچ دا و چې هغه د حقیقي صلاحیتونو او د حقیقي سوچونو وړ جینۍ ده او بغیر زمانه د هغې ژوند بې معنی او بې مقصده دی. ما د الله په مدد تکیه وکړه. امام صاحب ته مې وویل ما د کور د ودانولو فیصله کړې ده. شیخ صاحب امام صاحب ما نه تپوس وکولې د وروسه درک ته پیدا که؟ ما په شرمسارۍ هغه ته جواب ورکړ وروسه اوس زما دپاره تېره هېره کیسه ده. امام صاحب ما نه بیا وپوښتل نو څوک دي داسې نور چې ستا په نظر کې دي؟ زه چې څه غواړم هغه ستا سره دي. ما ورته غلی شان ووی. د هغه مسکا افضله وه. د هغه مسکا چې وه نو هغه په هغې کې ما ته حوصله افزایي ښکارېدله او بیا یې پوښتنه وکړه آیا ته د یو مسافر په حیث واده کول غواړې او که نه د یو داسې کس په خیال واده کول غواړې چې هغه په یو ځای د خپل ژوند تېرولو فیصله وکړي او ځان له کور ودان کړي؟ ما وویل زه نه ګڼم. زما چې کم مقصد دی په کم مقصد چې زه راوتېم نو زه نه ګڼم چې زما به دغه مقصد پوره شي. امام صاحب ما ته وویل دا خو په سامیه باندې نوره منحصره ده چې هغه څه غواړي ته د هغې سره په خپله خبره ولې نه کوې؟ ما د شرمندګۍ نه په ډکه لهجه وویل زه غواړم چې زما په حواله ورسره تاسو خبره وکړئ. هغه ما له په مینه جواب راکړ هم داسې به وکړمه. ستا چې کوم حالت دی نو هغه زما نه پټ پناه نه دی. په سباني ملاقات کې د هغې د رضامندۍ زیری په ما وکړ. امام صاحب زما د صبر پیمانه تر مرګ پورې ډکه شوې وه. ما غوښتله چې هر څه په توندۍ سره پای ته ورسي او هغوی زما د خواهش احترام وکړه. هم په دغه کوڅه کې ما یو کور په کرایه ونیوه او زه هغې ته د منتقل کېدو په بس فیصله مې وکړه چې زه دې ته منتقل کېږم. څنګه چې د جنگ د انتظاماتو تقاضا وه دغه شان مونږ په خاموشۍ د واده انتظامات سرته ورسول. مونږ دواړه چې دی نو مونږ د واده نه پس نوې کور ته منتقل شو. زما زړه خوشحاله و او زر زما حساب زوړ حالت ته واپس راغلله. د جنگ په اړه مې د ابزا خبرونه را روانو خو ورسره د ګرانۍ شره چې ده هغه ډېره اوچتې ده. د ګرانۍ په شیانو کې چې کم شدت روانو د ګرانۍ شدت روانو نو هغې مونږ وخت په وخت پریشانه کولو. شیخ احمد ما ته یوه مشوره راکړه چې د زیوراتو او پنپارو په دکان کې شراکتداري ما ته پکار ده. ما ته وویل چې ته په شراکتدارۍ کې کار شروع که. کاروبار مې شروع که او زما سره چې کم شراکتدارانو نو هغه دواړه رونه و عیسایانو دواړه او دکان زما د سره سره په چوک کې نږدې و. په ژوند کې په اولني ځل ما د کاروبار شروع کولو دپاره ځان دکان ته وقف که. ټوله ورځ به ما په دکان کې تېروله او سامیه به هم ټوله ورځ په هسپتال کې مصروفه وه. سامیه ما ته یو ورځ وویل په حلبه کې مستقل رهایش اختیار که او که نه ته غواړې نو لاړ شه خیر دی په کوم خواهش چې راوتې هغه سفر دې وکړه پای ته یې ورسوه خپل مقصدونه پوره کړه او بیا واپس دلته راشه. ما ورته وویل زه خپلې خاورې ته واپس تلل غواړم او یو کتاب لیکل غواړم خو دلته په مستقل اوسېدو کې هم ماته چې زه د دې ځای مقیم شم په دې کې ماته څه بدیت نه ښکاري. زما د خبرې د اورېدو نه پس هغې په ډېرې خوشحالۍ ماته وویل زه به هم تا سره ستا وطن ته ځم. ستا وطن به ووینو دلته به بیا واپس راشو انشاءالله. خو تر څو پورې چې د مستقل اوسېدو خبره ده نو د حلبه نه ښه او پیداناک ځای به تا ته بل وطن کې میلاو نه شي. لږ ساعت دپاره زه په سوچ کې پرېوتم او هغه سوچ دا و چې کومه خبره زما په زړه کې ده چې زه هغه سامیې ته وکړم او کوې ورته نه کړم. خو بیا مې ورته وویل داسې زه ګڼم چې زموږ نوی کاروبار مونږ کم شروع کړی دی نو دا به مونږ له ډېره ګټه راوړي. ستا څه خیال دی؟ د هسپتال نه چې ته استعفا ورکړې نو دا به ستا دپاره مناسب خبره نه وي
هغې ما ته وویل زمونږ په هیواد کې دواړه نر او ښځه چې کار کوي نو دا یوه مقدسه فریضه ګڼي. اوس دلته خپل ځان بدل کا او د حلبه د خلکو په شان سوچ کول اختیار کا. ما ورته بیا وویل سامع ته اوس یو مور جوړېدونکي زه ښه خبر یم په دې ارسه دا زما ذمهواري ده دا ما ته پرېږده. د اوړي موسم په تېرېدو شو د مني ایام داخل شو او د مني موسم ځان سره په راتلو کې په یخې نمي نمي هواګانې او غړوسکې غړوسکې وریځې راوړې او هره ورځ د خپلې مېرمنې په وجود کې نوي نوي څیزونه په ما ظاهر کېدل شروع شو. غټ نظري، لویي، تکبر، غرور دا په هغې کې بالکل نه وه او زما سره به یې په نوو نوو موضوعاتو خبرې کولې او د دغه خبرو نه به یې خوند هم اخیسته. هغه یوه مسلمانه او د یو داسې قوت خاونده وه چې زما زړه پې خوشحاله او مطمئن و. ما ته داسې ښکارېده چې تر ټولو نه غیر معمولي شی د حلبه په هیواد کې ما ولیده نو هغه د حلبه اسلام و. د ظاهري او داخلي اسلام په منځ کې نقصانات یې را برسره کول. هغې وویل زمونږ او ستاسو په اسلام کې واضح فرق دا دی چې مونږ د وخت د مناسبت سره د ازادۍ د فیصلې کولو دروازه نه ده بنده کړې. هغې چې څه ووی نو ما ته د خپل ړومبي استاز درس را یاد کړ. په هر صورت زما مینه د هغې د نسوانیت او د هغې د ښایست سره وه او د دغه روانې چینې نه ما په کلونو کلونو د خپلو محرومو پاتې شوو جذبو تنده په خون ماتوله. ما چې د هغې په اړه سوچ کوه نو د هغې د ظاهري ښایست سره سره د هغې باطني ښایست هم ډېر لوړ ښکارېده. هوښیاره، عاقله او د منور ذهن مالکه ښکارېده او دا سوچ مې هم کوه چې دا زما نه زیات صلاحیتونه لري، زما نه زیاته هوښیاره ده او په هر څیز کې د عقل دروازې په هر څیز کې د عقل وسط زما نه زیات دی او د عقل دروازې زما نه زیاتې لوړې دي او دغه خبرې زه پریشانه کولم. د هغې وجه دا ده چې د دې نه وړاندې ما د ښځې په حواله دا سوچ چېرته نه و کړی. ښځه ما ته صرف د سړي د حواسو ختمولو سرچینه ښکارېده. زما چې د هغې سره کم ډېره زیاته مینه وه نو هغه د یرې او احتیاط په منځ کې ځوړنده وه. به هر حال بیا هم دغه هر څه ما هېرول او ما کوشش کوه چې زما د دې سره کم ژوند تړلی دی چې دا په خوشحالۍ تیر شي او دا کومه خوشحالي چې ما ته میلاو شوې ده نو چې زه د دې خوشحالۍ حفاظت وکړم. یوه ورځ موږ په خپلو کې د یو بل سره خبرې کولې او ما ورته وویل سامعې ته یوه ډېره قیمتي خزانه یې چې الله تعالی زما په لاس راکړې. زما د خبرې په جواب کې هغې په خلاص تندې ما ته وویل قندیله یو داسې مسافر چې د حقیقت په خوالي او د خوالي په جستجو کې د خپلې سلامتیا قرباني ورکوي ما پر اختیار ډېره متاثره کوي. هغې زما په نیم خوب ورغلې منصوبه زما په ذهن کې بیا را تازه کړه. زه د خوږې مینې د پلارتوب او د تهذیب او تمدن د دنیا د خمار نه راویښ کړم. ما ورته وویل زه به ړومبی بني ادم یم چې د جبل په حواله به څه ولیکمه. هغې ما ته په جواب کې وویل دا هم کیدی شي چې تا په خپل ذهن کې کم څه ټاکلي وي او ستا کم توقعات وي چې د هغې نه زیات وسعت او زیاته خوشحالي تا ته ترلاسه شي او زیات مقصدیت ستا پوره شي. ما ورته وویل نو بیا به زه ړومبی سړی یم چې د دغه راز نه به پرده پورته کړم. د مني موسم تیر شو او د سړځای د موسم سر ولګېده. دلته یخني زما د وطن نه زیاته نه وه خو بارانونه په کثرت سره ورېدل او نور به کله کله خپل مخ راښکاره کوه. هواګانې، سیلې، جاکړ دا خو معمولي خبره وه. کله کله به د تندر اواز هم ډېر په شدت سره راته او د روح تل ته به کوزېده. په هره ژبه د نه ختمېدونکي جنګ کیسه جاري وه. زما احساسات هم د دوی نه بدل نه وو او په پوره احساس خواهشمند وم چې په باچا د جنګ غلبه وشي.
چې په نتیجه کې زما بچی د آزادۍ د تحفظ په ماحول کې دنیا ته راشي. یو ماسخوتن چې سامیه د هسپتال نه کور ته راغله نو مخ یې د ډېره خوشحالۍ نه پړه کېده او په ما یې زیر یې وکړه، مبارک شه، خوشحاله شه، حلبه په جنګ کې بریا ومونده. هغې وویل د هرا پوج زمونږ د حلبه پوج ته تسلیم شو او باچا یې خودکشي وکړه او هرا او مشرق چې دی هغه اوس د حلبه په اختیار کې راغلل، په لاسو کې راغله او ترقي اوس دغه خلکو نصیب وګرځېده. د سامیې خبرې زما زړه خوشحاله کړ، که څه هم د تیرو تجربو په یره کې زما زړه د یوې یرې سره مخ شو. ما ترې تپوس وکړ آیا دې به د ماتې خوړلو په صورت کې تاوان نه ورکوي؟ هغې په ګرم جوشۍ وویل په دې هکله زمونږ د وطن اصول ډېر واضح دي. د ازادۍ په لاره کې ما سیوا د امان د هیواد نه بل هیڅ خرن نشته. مونږ ته په کومه ورځ چې د حلبه پوج پته حاصله کړه واپس راغلل نو دغه یوه یادګاري ورځ وه، اگر چې ډېره زیاته یخني هم و، بارانونه هم ورېدله، خو په دغه صورتحال کې هم بې شمېره خلک په سړکونو ته وتلي وو او په پوځیانو باندې ګلونه شیندل او پوره یوه هفته مختلف جشنونه کېدل، ډولونه، سورناګانې، ګډاګانې، خوشحالۍ، اتڼونه، الاګانې. خو ما ته واضحه کېدل چې د جشنونو باوجود یوې بلې فضا ته لاره هوارېدله. په جنګ کې د وژل شوو خلکو په هکله اوازونه پورته کېدل پیل شوي وو. دا داسې سوالونه وو چې د غم، غصې، ناامیدۍ په جامو کې نغښتلي شوي وو. خلکو به ځای په ځای کتابچې ویشلې او په ریاست یې تور لګاوه چې د خلکو بچي د مشرق او د هیره د ازادۍ دپاره نه بلکې د جاگیردارانو، صنعتکارانو، تاجرانو بچي د هغوی د مفاداتو دپاره په ناحقه قربان کړله. په بله کتابچه کې دا تور و چې دا د ازادۍ دشمنان او د امان د هیواد ایجنټان دي. د دغه کتابچو ویشلو او لوستلو په نتیجه کې هر ځای کې پرجوش او پرزوره مظاهرې شروع شوې او په امان د حملې کولو ورسره د امان سره د اوبو د کویانو د معاهدې دغه منسوخ کولو مطالبې شروع شوې. دغه مظاهرچیانو د شور او زور او د خبرو نتیجه داره ووته چې د حلبه رئیس یعنی د حلبه چې کم باچا دی هغه د ماهرینو سره په ملاقات کې یوه مشترکه اعلانیه جاری کړه چې د هغې نچوړ دا شو چې د امان سره چې زمونږ کومه معاهده شوې ده د اوبو د کویانو په باره کې هغه مونږ ختمه کړه او کینسل هم کړه. هغه مونږ د دې نه پس د هغې خیال به نه ساتو او دا اعلان یې هم وکړه چې دغه کویان لکه څنګه چې مخکې وو نن هم د حلبه او د المان مشترک ملکیت دی. یو ځل بیا د خلکو په مینځ کې د حلبه او د امان په حواله د ناممکنه جنگ خبرې شروع شوې. د حلبه او د هیره په وطن کې د یو ممکن جنگ خبرې شروع شوې. شیخ حماد سره د خپل کور د خلکو زمونږ کور ته روټیله راغی. د خیالاتو د تبادلې په دوران کې ورته ما وویل که دا شور او شراپه د فیصله کن پتې په نتیجه کې جوړه ده نو د ماتې خوړلو په حالاتو کې به د دې څه صورتحال و، که چېرته دې وطن ماتې خوړلی وه بیا به له څه صورتحال و. هغه په مسکا وویل دا خو د ازادۍ ځانګړی وصف دی. څوک چې د ازادۍ سره بلد نه وي نو هغوی ته هم دغسې ښکاري. هغه په خندا شو. ما په تلخۍ سره وویل دا ګمان مې کوه چې تاسو خو ډېر خوشحاله خلک یې، خو زه داسې محسوسوم چې تاسو پټ د اندروني پریشانیو ښکار یې. هغه وویل چې د دې علاج چې دی نو دا په نور ازادۍ غوښتنه کې پټ دی. ما ورته وویل او آیا دا د امان سره چې کومه د اوبو معاهده شوې وه او دا منسوخ شوه نو دې ته په کوم نظر ګوري؟ شیخ حماد وویل پرون زه د شیخ مرهم ملاقات لتلی وم. هغه ویل چې یاره خلک د غلامۍ نه آزادول دا ډېره مهمه خبره ده
شیخ اماد ما ته وویل قندیله ته لږ په دې خبره سوچ وکړه، ته د یوې اسلامي نړۍ سره تړون لري او هلته خلک په کومو بدترینو حالاتو کې ژوند تېروي. ستاسو په مصر کې ته وګوره که نه، هلته یو ظالم حکمران بالکل په خلکو باندې چې کم یو ظالم حکمران به هغه به په خلکو باندې د خپلو خوشحالو د خپل ځان د راحت دپاره په خلکو حکمراني کوي. ته ګورې نه چې هلته کم مذهبي ټیکهداران دي ستاسو په مصر کې، نو هغوی چې دی نو هغوی دین د باچا د مزاج تابع کوي نه ولي، او په دې کې هغوی اړو څه شرم هم نه ګڼي او نه ورته څه بده خبره ښکاري. ولې دا ستاسو په وطن کې نه دي روان؟ شیخ همت ما ته وویل آیا د دې اخلاقي جواز څه دی؟ دا مناسب دی؟ د هغه د خبرې جواب مې نه لره، داسې مې ګڼله لکه چې په مرۍ کې مې سنختې دي، ځکه خاموشه پاتې شومه. ما باندې یو ځل بیا د سفر کیفیت حاوي شو، خواهش راکې پیدا شو او تپوس مې وکړ آیا د بل جنگ څه امکان شته؟ سامی وویل په داسې حالاتو کې ضرور امکان لري چې په دوو هیوادونو کې دواړه په دې خبره کې مبتلا شي، په دې سوچ کې چې زه د دې بل وطن د حارس نه زیات طاقتور یم. زما خوښې زما نه تپوس وکړه آیا ته د سفر اراده لرې؟ ما ورته وویل اهو، خو چې زه کله د سامیې د صحت نه مطمئن شوه. د ژمي موسم و چې سامیې خپل ړومبی ماشوم وزېږوه او د دې په ځای چې زه د سفر تیاریانې شروع کړم او د کاروبار او د کور په منځ کې د یو آرامده ژوند عادي جوړ شوم. ما د حلبه په وطن کې ځان پوره ډوب کړ، یو طرف ته د سامیې مینه وه، بل طرف ته بچی هم پیدا شو، نو زما بیا زړه نه کېده. د وخت تېرېدو سره سره زه د مصطفی، حامد او هشام پلار جوړ شوم. 3 زامن مې شو، خو شکست ته مې چرې هم غاړه نه وایخې او وخت په وخت په مې ځان ته د شرمندګۍ د احساس سره د خپل ابایي وطن او د جبل د وطن یادګیرنې تازه کولې. یوه ورځ زه په دکان کې ناست وم، د دکان په حساب کتاب کې مصروف وم، مشغوله وم، چې ناڅاپه مې په وروسه نظر پرېوته. دا نه خوب او نه وهم او په حقیقت کې هم دغه ښځه وروسه وه. د هغې یو مختصر لباس و چې د سینګار غمي پې لګېدلی و، او دا داسې لباس و کم لباس چې د ګرمۍ په موسم کې به د مالدار طبقې سره لرونکو خلکو ښځو اغوسته، چې کومې ښځې به د مالدار طبقې سره تعلق ساته. د هغې په ژوند کې د هغې پیغلتوب نه و پاتې شوی او نه اوس بې لباسه ګرځېده، خو د هغې په ښایست کې د هیڅ قسمه کمې نه و پاتې شوی. دا داسې محسوسېدله لکه ناڅاپه چې یوه معجزه رهنما شوې وي. هغې په خپلو لاسونو کې د مرجانو د غمو نه جوړ هار اړه را اړوه او ما ورته د حیرت نه په ډکو سترګو کتل. ناڅاپه هغې خپل مخ زما په لور را واړوه او زمونږ سترګې څلور شوې او مونږ دواړه د ځان او د جهان نه، د ټولې دنیا نه ورک شو او په یو بل کې پناه شو. ما ورته د خوشحالۍ نه په ډک اواز کې وویل اوروسا؟ هغه هم لکه زما په غږ چې د خوبه را بیداره شوي وي او یې ویل قندیله؟ مونږ دواړو د یو بل نه سترګې نه اړولې، په یو بل کې بالکل ورک شوي وو، تر دې چې مونږ دواړه د حیرت د اغوش نه په یو وخت راووتو او د حقیقت دنیا ته راغلو. زه د هغې خوا ته ورغلم او مصافحه مې ورسره وکړه، او دا خبره مې هم په ذهن کې نه وه چې زما په کاروبار کې شریک ملګری چې کم زما سره و، نو هغه د حیرت نه په ډکو نظرونو مونږ ته ګوري. ما ته تپوس وکړه ته څنګه یې؟ هغې وویل ښه یم، هر څه سم روان دي. ما بیا پوښتنه وکړه ته دلته په حلبه کې اوسېږې؟ هغې وویل او د هغې ورځې نه دلته یم چې په کومه ورځ د حیره نه راغلی یم. ما ته بیا لږ په توقف تپوس وکړه یوازې؟ راته یې وویل نه، د یو بود مت د مذهب سړي سره مې واده کړی دی. هغې ما نه تپوس وکړه او ته؟ ما وویل ما هم واده کړی دی، د 3 زامنو پلار یم. هغې وویل زه اولاد نه لرم، خو دا امید لرم چې ته به خوشحاله ژوند تېروې. زما خاوند چې دی نو هغه نیک انسان دی، شریف انسان دی او ما هم د هغه دین اختیار کړی دی. ما بیا تپوس وکړه واده دې کله کړی دی؟ هغې ویل 2 کاله وړاندې.
ما وویل ورته ستا د موندلو نه زه بیخي ناامیده شوم، نو پیدا مې نه کړې. زه بیا ډېره ناامیده شوم. دا یوه ډېره لویه خاریه ده. بس ما کوشش کوه خو الله ته نه وه منظوره. او دا ووایه چې د واده نه وړاندې دې څنګه ژوند و. هغې د لاس په اشاره ما ته ډېره داسې خبره وکړه چې بالکل هغې وویل چې ډېر زیات د سختو د عذابونو نه ډک ژوند و. بدبختي وه د خوشبخت. ما ته تپوس وکړه بدبختي وه. هغې وې او د خوشبختۍ نه لرې ومه، خو ښه وختونه ورپسې وو. په موسکۍ دا خبره وکړه. زه او خاوند مې اراده لرو چې د عمان او جبل هیوادونه ووینو او د هغې نه پس بیا هند ته لاړ شو. ما په مینه وویل چېرته چې هم یې خدای دې ښه او آباده لره. د تلو په وخت هغې خپل لاس ما ته راوړاندې کړ او ما په دواړو لاسونو کې د هغې لاس ونیوه. بیا چې کومه سودا کړې وه هغه یې واخیسته او رخصت شوه. ما د دې خبرې ضرورت محسوسوه چې دغه کم منظر زما د دغه کم ملګري د وړاندې تیر شو، کم چې زما سره شراکت دار و او هر څه یې ولیدله. نو ما ویل چې زه د دې هر څه هغه ته وضاحت وکړم، خو بیا مې په خپل کار کې ځان مشغول کړ او پارېدلې جذبات مې د خپل ځان پورې محدود ساتله. زه په دې خبره پوه یم چې زما د هروسه په منځ کې هر څه خپلې پای ته رسېدلي وو. ما وروستو سامیې ته په سادګۍ او په بې پروایۍ ټوله کیسه بیان کړه. په زړه کې مې د تېرو وختونو یادونو لمبې وهلې. زما ارمانونه په شدت سره په لړزان کړي وو او د غم او د مایوسۍ ډکو چینو پکې موجونه وهلو. او په دغه موجونو کې د ماضۍ سره زه د ژوند سره تړلو خواهشاتو لکه د خلي اغستې ومه. زړې مینې یو ځل بیا سر راپورته کړه، خو د موجوده وخت حقیقت دومره وزني او دومره قوي و چې دغه تاندو سیلو ته ما تر ډېر وخته پورې خپل ځان ونه سپاره. خو بیا د دې باوجود هم زما په ذهن کې یو پیره بیا زما چې د سفر کم ارمان وده شوی و هغه ډېر په شدت سره راپورته شو، په داسې انداز چې بالکل واپس د ماتېدو نه و. ما دغه سفر په دې وجه عملي نه کړ، زه ویرېدم. د شک او شبهاتو یو جال مې تتاو کړ او په دې خبر مې ځان مطمئن کړ چې د یو کال دپاره به د سفر اراده هېره کړم او دا یو کال به د سفر په تیاری کې او د کور خلک په قایل کولو کې تیر کړم. بیا یو داسې وخت راغی چې زما ګرانې مېرمن زما کور ودانه چې وه نو هغې ما ته اجازت راکړه. خو دغه اجازت چې هغې ما ته راکړه نو په داسې انداز یې راکړه چې ما ته یې پکې نه ګرم جوشي ښکاره کړه او نه تادي. تر هغې پورې چې زه تر کومې پورې واپس نه یم راغلی نو زما چې کم شریک کاروبار و د دغه عیسایانو سره نو هغه مې خپل سخر شیخ مات ته وسپاره او دومره پیسې مې د سفر د پر ځان سره واغسته چې ما په پراخۍ سره خپل وخت تېرولی شو. او دا واده مې ورسره وکړه چې زه به انشاءالله ډېر زر البته د واپسې لارې اختیار کړم او بیا به د سامیه او د خپلو بچو سره خپله بایي وطن ته لاړ شم. هلته به د کتاب د لیکلو هڅه وکړم او زمونږ چې کم خپلوان وو او هغوی جمدي وو نو د هغوی د ملاقاتونو د لیدلو هڅه به وکړو، هغوی سره به ملاقاتونه وموشي. ما مصطفی، حامد او هشام ته په ډېره مینه په خدای مانې ووي او سامیه ته هم چې زما څلورم ماشوم یې لا نه و زېږولی. کاروان د چربانک په وخت روان شو او د ګرمۍ د موسم لومبۍ نښې راښکاره شوې. شیخ اماد زه د امان د ګرمۍ د موسم په هکله د مخکې نه خبره کړې ومه. د یخنۍ موسم یې بنده وجني، د مني موسم یې سخت او سپرلی د برداشت نه بهر دی. نو چې سپرلی دومره په شدت سره ګرمي لري آیا ته ووایه چې د ګرمۍ موسم به یې څومره سخت وي؟ د هغې تصور هم نشي کېدی. کاروان لکه د همیشه په شان ماته د تېرو ورځو یادونه رایاد کړل. خو زه اوس یو داسې عمر ته رسېدلی سړی وم چې تقدیر ورسره په هر ګام ښکرې مږلې. د ورځې رڼا په اسمان کې خوره شوه او پوره صحرا یې راښکاره کړله. دا یوه داسې صحرا وه چې په څلورو واړو طرفو پکې غرونه او وړې وړې غونډۍ ښکارېدې او دا صحرا د دې په مینځ کې وتلې وه.
د دغه صحراګانو په ټولو طرفونو کې اغزن شنه شنه بوټي خواره واره راختلي وو. د څو هفتو د سفر نه وروسته مونږ یو داسې مقام ته ورسېدو چې هلته مونږ د اوبو بلا کویانو لیدل. ما چې دې کویانو ته وکتله نو ما ته داسې اهمیت د دې کویانو په باره کې نه ښکارېده چې د دې کویانو دپاره د دوه هیوادونه حلبه او المان د جنگ اسباب پیدا کړي، یعنې په دې د یو بل سره جګړه وکړي او د دې اوبو او د دې شبړو کویانو په وجه د دواړه هیوادونه خپل خپل امن ته خطره جوړه کړي. د دې ځای نه سفر مخ په بره شروع شو چې مونږ پرې روان شو. ځمکه په بره ختلې وه. کله چې باز نومې غره ته مونږ ورسېدو نو هلته مو پړاو واچوه. د قافلې میر وویل مونږ به په نیمه شپه د دې ځای نه روانېږو، په دې غرض چې سبا ماښام به مونږ د امان ښار ته ورسو. مونږ په یوې ښکلې فضا کې وړاندې تګ شروع کړو تر دې چې د مشالونو په رڼا کې مونږ ته د امان ښار عظیم عمارتونه دیوالونه ښکاره شو. ښار ته چې کومه دروازه داخله شوې وه نو مونږ د هغې په خوا کې ودرېدو. یو سړی مشال په لاس نیولې زمونږ خوا ته راغی او په دروند اواز یې په زوره وویل امان چې د امان وطن دارالخلافه ده، تاسو ټولو ته دلته په راتلو هرکلی وایي. دا د مکمل انصاف او مساواتو هیواد دی. د یوې شیبې دپاره سړی غلی و او بیا یې ووی ټول تاجران به د یو لارښود په مدد د هغه په سهاره تجارتي مرکز ته ځي او کم خلک چې د سیلګرۍ په غرض راغلي دي نو هغه خلک چې دي نو هغه به د خارجیانو دپاره قایم مرکز ته لاړ شي. لکه څنګه چې په مشرق هیرا او حلبه کې چې زه نیغ سرې ته تللی وم نو دغه شان زه دلته هم لارښود په خپل ځان پسې شاته روان کړم او یو وړوکی مزیدار مضبوط ښکلی عمارت چې پوځیان یې په حفاظت کې ولاړو هلته یې ورسولم. په دې عمارت کې یوه کمره وه چې د مشالونو په تیزو رڼاګانو روښانه کړې شوې وه. هغې ته یې وردننه کړم. د کوټې په مینځ کې یو کس د مکتب شاته ناست و او دواړو طرفونو ته یو افسر نیغ محافظ چمتو ولاړو. زه د هغه په وړاندې ودرېدم او ما نه د نوم تپوس وکړو، دا تپوس یو که څومره پیسې لرې. قدرمنو بالکل تر دې وخته پورې د ناول اتمه برخه ما ووي. د ناول په دغه او اتمه برخه کې تاسو ته دا خبره راښکاره شوه چې وروسه میلاو شوه دغه کم تلاش چې ده کوو خو وروسه چې ده نو د بل خاوند سره میلاو شوه او دا خبره هم راغله، دا خبره هم ختمه شوه چې د وروسه سره د ده کومه مینه وه خواهشات ملګرو دغه سوچ لره چې دا به ده ته میلاو شي و که نه، دې دواړه به یو ځای کېږي و که نه. نو دا خبره هم دلته ختمه شوه چې ده د بلې ښځې سره واده وکړه. 3 بچي یې وشو د شیخ حماد د لور سره او 4م ماشوم یې په لار و چې دته سفر وکړ. اوس د امان وطن ته دې لاړو نو دا به مونږ ته په راتلونکي کې پته لګي چې آیا په دې وطن کې به هم دې چېرته د یوې بلې جینۍ سره واده کوي او که نه دې به د حلبه وطن چې د ده کم خواهش دی ورمان دی دې به هغه طرف ته ځي یا به داسې څوک پیدا کېږي چې د سامې او د هغه بچو یادونه به ترې هېروي غلبه کېږي په او که نه دې به دغه خپلو بچو ته واپس ځي او آیا په دې وطن کې به د سره کمې خبرې مخې ته راځي. دا ټولې خبرې به انشاءالله چې زه تاسو سره پر روانه برخه کې د پروګرام شریکوم. اوس په دې پروګرام کې اوس زمونږ هغه لمحې هغه مرحله راغله چې زه به ستاسو سره په ټلیفون کالز باندې خبرې کوم. نو کم ملګري چې به زمونږ سره د ټلیفون په لیکه راځي د هغې دپاره ما خپل نمبر چې دی نو هغه تاسو ته ویلی دی، اعلان کړی مې دی، یعنې 091 52 54 143 52 54 143. زه ګورم د ټلیفون لیکه ته انشاءالله چې زه ځمه پته نه لګي د ټلیفون په لیکه کې څه مسله ماته ښکاري انشاءالله چې لږ ساعت کې به ستاسو دا مسله حل شي. تاسو سره د ټلیفون په دې لیکه چې کوم ملګرو سره زه خبرې کوم نو زه ګورم
ان شاء الله دا اوارو. هلو هلو، زما په خیال چې پته نه لګي څه مسله ده. ما ته د ټلیفون کال زه اخلم خو ما ته आवाज رانغی. بهرحال زه ګورم تاسو سره ان شاء الله چې کومه ملګرو سره خبرې کوم، هغه ملګرو سره خبرې کوم، د ټلیفون لیکه ته زما ان شاء الله چې اوس پته سره خبرې وشي، په لږ سات کې به تاسو سره خبرې وشي. ملګری ان شاء الله چې زموږ نه ډراپ شو، خو بل ملګری به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. شاید بھیا سنگھ ہے جو شکر الحمدللہ جی. بالکل څه خبر کوي جی؟ یہ محمد زمان خبرې کوم دی په واجنه جی. په پروګرام کې په خیر علي و مدرته. تا ته په خیر علي وي جی. ډیر مننه. ډیر مننه. الله دې خوشاله کړي. پروګرام دی وری در سره. پروګرام خو زوره ما و مې د پروګرام خو ډیر مزه وکړه. خجی. او ډیر خپل را پرې کړ نور ما. کندیل خو دلته کې مو دغه هغه سره هم کړو، دلته مو دغه شهر مادلوري مو او جی او بالکل. او دې بل وطن ته جی. چې بل وطن کې بس کېږي. بل وطن ته لاړو دا به پر روان کې پته لګي چې سبا کېږي کنه. ان شاء الله. الله دې ماشه نو مرګ هم تم. ډیر مننه. الله دې خوشاله کړه. کله مونږ بالکل بل ملګری طرف ته زما 5254 زبد ځان سره ملګری ګورم 5254. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څو خبر کوي؟ زه چراغ نه خبر کوم جی. امداد الله ملنګ دی. چراغ نه امداد الله نوم دی. په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. اور زه خیر زه خیر پروګرامونه دی او خیر چې می خیر سره وړي. صحیح. الله دې جنبه سره او زما واسو کوي بس ټول ته مینا د ټولو طرفه سلام. مننه مهرباني. امداد او زموږ سره د چراټ نه د ته هم مننه وایو. بل ملګری طرف ته زما بل ملګری څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. आवाज نه درځي تاسو ته؟ دغه ملګری ته आवाज نه تي. بهر حال دا ډېر لږ وخت نو موږ وایو چې ملګرو سره خبرې وکړو. السلام علیکم. هلو. بس پته نه لګي ځینې ملګرو ته پکې आवाज لاندې شي، د ځینې ملګرو لاین ډراپ شي. ګورو خیر څه مسله ده چې سره خبرې کېدي شي هغې سره به وکړو. 5254. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید صاحب ستړی مشي په خیر راغی. جنت بچا په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. څنګه دې خیر دې ښه خوې کنه؟ شکر الحمدلله بالکل خیر دي. تاسو خیر؟ الله دې مو بدرنګ و ناول خو دې خسته دې تا ورسېدو ټول هم وورېدو. خجی خه او نور خیر دې ښه. الله دې خوشاله کړي. بس دعاګانې کوه راته. الله دې مو بدرنګ بس وخت کم نه ټول ورځون ته لګ وخت لپاره راشي. صحیح. اظهار د حقیقت. مننه مهرباني. جانداد بچو زموږ سره خپل مینه شریک کړه. مننه ورته وایم. بل ملګری ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی څنګه؟ شکر الحمدلله جی. څو خبر کوي؟ خالد زمان خبر. خالد زمان سے په ډېر مو د پس درته په خیر علي وایم. مهرباني. زه بس نو ما خجی خه سواد کې تیرا کړ بیانوم کراچي کوم سکار لته. صحیح ده. تاسو کور کې ما نور خیر ده. الله دې خوشاله کړي. پروګرام ټول اورېدلې سرنه. خجی خوان دې کړلې. خجی خه نه مې وورنه بس مې څنګه ولاګونه دا خبره وي بس ټلیفون سیټ زو. صحیح ده. نور خیر ده. الله دې خوشاله کړي. قدرمن شه زمانه مهرباني. دا مونږ په دې وجه د ناول د مختصرا حال وایو چې کوم خلکو نه اوریدل دا بیا اوري ان شاء الله. بل مرګره ګورم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه لخي؟ شکر الحمدلله جی. څو خبرې کوي؟ اقبال شاه خبرې کوم د سوات نه په خیر علي درته په پروګرام کې اقبال صاحب. ډیر مننه سر جی. تاسو هم په خیر او هر کله ما. مننه. الله دې خوشاله کړي. پروګرام دی اوري در سره. سجسته سمې په اول خبرې کې او زه دا ویل غواړم کنه چې سنت 96 پروګرامونه مخکې سوات ته ډیر راتلو او ډیر کم راځي. ما دې حواله سره مخکې ته خبره بوله چې موږ ته پروګرامونه قشنګ راځي. ټیک ده. معلومات حاصلو. صحیح ده ان شاء الله. ټیک ده. ښه دې سره مو د الله پامه. مننه. ستا خبره مخ په وړاندې ان شاء الله چې ستا خبره مخ په وړاندې بوزو او ټول ملګرو ستا خبره به ان شاء الله چې زموږ ټیم اوري. ټیک ده. بل ملګری ګورم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاهد خان خی ټیک ټاک شکر الحمدلله. جی څو خبرې کوي؟ زه سیف الله خبرې کوم زه خبر نه باندې نه په پروګرام کې په خیر علي و مدرته تا ته په خیر دی وایم. ډیره مننه، خوشاله شي. سبب شاهد خان ناول ډیره مزه راوړې ده کنه. جی او یو ریکوست کوم چې په دې هفته کې دا تاسو پروګرام یو دوه ځلې شي کنه. جی نو بیا به لا مزه راپری. صحیح ده. بس دا غو دا خبره زموږ مخکې یو څه کپی هغه وسو ډیر بخیر. ټیک ده ان شاء الله. تاسو خبره مخکې زی ان شاء الله. ټیک ده، مننه، مهرباني. نو ان شاء الله چې زه د ملګرو سره ګورم خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاهد بھائی څنګه؟ شکر الحمدلله. بالکل. تاسو څنګه؟ صحت ښه دی؟ فاروق ماشوخیلو. فاروق د ماشوخیلو نه. جی په پروګرام کې په خیر علي و مدرته. ډیره مننه. پروګرام خو ډیره مزه را پرې خو. جی بس یو د پروګرام مزه شي او تاسو د خبرو انداز او مزه نو بس ډیر خوندونه تناخلو. یو د ګرمۍ تنده و بل د دیدن تنده و. بنګې په سر مخې لبرغ راغله وبو هغه. نو بس په یو غشي دوخ کارا. جی په یو غشي دوخ کارا. جی بس الله مولاته روغ چې هغه څه خوندور پروګرامونه ورو کنه. دا ډیر ګټور وي. او دا کوم وطن لیکل شوی دا شاید؟ دا د مصر. خجی د مصر. دا چا لیکلو؟ دا نجیب محفوظ. او ډیر مزیدار او دومره خوندونه تناخلو. ډیر ګټور پروګرام دی. مننه، الله دې خوشاله کړه. مننه. دا دې ملګری لکه چې په لومبي ځل ووري ځکه چې د هر پروګرام په سٹارټ کې وایم چې دا چا لیکلی دی او پښتو ترجمه چا کړې ده. بل ملګری ګورم 524143. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب. سلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل منان صاحب څنګه حال دی؟ جوړی ډیره مننه جی. ډیره مهرباني. طبیعت ته خیر دی. الله دې خوشاله کړه. څنګه ناول را سره اوري کنه؟ بیخي اورم چې ونرم بیا خو را باندې وخت نه تېرېږي. ښه جي ښه. نو څنګه ناول څنګه روان دی؟ ډېر ښکلی دی، ډېر مزېدار دی. بس په هر طرف باندې لارې ځان لو کړي نو اوس به ګورو. خدای دې خیر وکړي چې د دې نه پس به پکې ځي نو. او که نه په هر ځای کې د هر ځای سره خپلې مسلې راوباسي او راوړي. او وخت تر وخته مسلې راوباسي که نه. او څه خو بس د ده د ګوتو زما په خیال سره چې ووته اخو لاړه. هغې خو ووایي چې ما د بد مد او که نه او بېنکاح دغه بود مد د انډیا کس سره چېرته واده کړی وي. بیا به هغه سره هندوستان ته زما دا خبره یې ورته وکړه. او نو ګورو چې دې نه څه جوړېږي که نه. دا خو بس دې ته ووتله. نه دا خو مسلمانه نه ده که نه. دا خو خو هم چې دنو د کفارو د غیر مسلمو د وطن ده. صحیح ده جي. ټول اورېدونکو ته سلامونه. لږ وخت پکې چاله خو به زمونږ دا درخواست نه منظورېږي. اوس هم دغه یو برور دغه وکړو خو زمونږ دا درخواست منظور نه شو چې دا د یوې شپې 2 ګنټې شي هم ډېره ده. دا 2 شپې پاتې. ټیک ده. انشاءالله زه ترتیب جوړو. خاص تاسو خبره مخ په وړاندې وړو انشاءالله. دا به ضرور وي. دا ضروري ده. دا په دې کار نه کېږي. ډېره مننه، مهرباني. ګورم بل ملګري طرف ته ځم. فضل منان صاحب نه پس 524143 دا ملګری به زموږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علام خوشحالو بدر شاهد خان. زه د برتا کال نه خبر کوم. محمد یوسف د برتا کال نه. محمد یوسف په برتا کال کې کوم ځای نه؟ اکازو کندینه ټانګوډي. ټانګوډي نه. په خیر علي ده ته په پروګرام کې وایم. بدر جی بس ماشاءالله سپینګری او ماشومان سره د پروګرام ته ناشتي او ډیرو ته خلکو ته نفیدیم واغ شو. ماشاءالله د غیپې مدل چې ورته ډیر اکل شروع ته نه ورته حاصل شروع نو چې تاسو د الله خوشاله بدل لري خاصه پروګرام دی. ماشاءالله مسلې تاسو کامیاب سر بلل لري. او زما دي دوه مشران ته دوا سلام دی. انعام الله جی سیب ته او اصله خان استاد تاسو ته سلام دی. لای تاسو ټیم ټول آباد ودان لري چې داسې خسته رسونو کور ته مې لويږي. نو چې دا خو مکه موږ سره ډیره مننه کوو چې ډیر غم جنونه په خوشاليږي. مننه، مهرباني. الله دې خوشاله کړه. زموږ سره د برتا کال نه یوسف د ټانګو دا ډینه ګور یو ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید علي صاحب څنګه خیر جی؟ څوک خبرې کوي جی؟ عبدالرحمن خبر کوم د بنظیر نشته نشاط د سرک مومن تعلیم.
په پروګرام کې په خیر علي وې مدرته خیر څنګه چې دلی صاحب دا ټول مولي ناورین اورم خو ډیر خاموشي سي اورم بس نن می دا سیراده او کې ټلیفون کوم شه دلی صاحب سره خبرې مکه مودا به روزه کې څه ګودا خو روزه کې راځي کنه دا نور ګور به روزه ته ډیر وخت دی دا به د روزه نه مخکې ختم شي بیا به ګورو کنه څه ترتیب به راوځو ان شاء الله به ختم شي روزه ته تقریبا نه دا ناول به ختم شي دا روزه پورې د نور درې برخه پاتې دي بس دا شپارس برخه نه دي نه یو خوشپالس نه کنه دا سوره دی یولس او دا یولس دی بس دا ان شاء الله چې درې برخه دي پاتې دي دا ختميږي دا به ختم شي تاسو په ټول ټیم باندې دوا سلام نور حکیم صاحب باندې سپیشل سلام نور حکیم صاحب تاسو سلام لاړ ډیر مننه مهرباني خوشاله شي دغه ملګری زموږ سره د نور حکیم صاحب تام سلام وي مننه وته ما نور حکیم صاحب یو ملګری بل غستی شو که زو اجازه تخلو خجی بس دا چې نور وخت اجازه ته هم نه راکې لږ غونټه کې وخت چې زه پکې له اجازه واخلم ملګری بیا خبرې وګدای ما دا څومره ملګرو چې مونږه یاد کړو د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه کوم چې مونږ د فیسبوک د لارې وکړو ورېدو هغه ته هم مننه وایم دا کوم ملګرو لاین چې ډراپ شوی دی یا کوشش کړي د اواز یې انیر شوی نه دی هغه نه به بخنه وغواړو ورته به وایو چې ان شاء الله پراتلونکو کې به خامخا تاسو نمبر ملاو شي تاسو کوشش وکړئ حوصله مبهله او څوک چې راغلل نیخ پنه هغه ته ډیره زیاته مننه وایم کم ملګری چې د ټلیفون په لیکران نغله پروګرام را سره وورید دا پوره یو غنټه را سره تیر کړه او خپل आवाज شامل نه کړ خو پروګرام نه توجه بل طرف ته وانه ولا د هغه ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم ځکه چې دغه بے غرض او بے لالچ ملګری دي پتلوتلو کې دغه خبره به وکم چې را ان شاء الله بیا به په دې ورځ تاسو لپاره راځم د ناول د بلې برخې سره تاسو چې هر چرته مال اجازه راکې زمونږ په دعاګانو کې مونږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي پلوی الله مسپارمه شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روخانه خادباد بریالي اوسه د لوی الله پامان